السلام علیکم پښتانه رونه دا سوال بار بار یو سوال او انتهایی میسیجان ټلیفونان ما کور والی افغانی ده زه افغانی یم بچیانو بې فام مې نسته بابا عادي شناختی کارت مې بلاک دی د بابا نوم بل چا سره و اوس زه غواړم چې بیرته یې سم کړمه شناختی کارتونه د ټولو فیملی بلاک دي د ټولو بایګانو شناختی کارتونه نه دي بلاک د ما والی بلاک ده دا ټولو مسلو حل په دې ویډیو کې زه تاسو ته بیانوم باید تاسو ټول دا ویډیو وګورئ تر اخره پورې وګورئ سرم کوم چې نسو خلاص بیا له ما سره حل کوئ سي بیا په دې باندې دا مسله ده که تاسو هر یو ګیله هم کوئ هر یو میسج هم کوئ او هر دول سوالونه کوي په دا یو میسج باندې بار بار یو بیا هغه ایموجی راولې شي هغه نه فینګر داس تاس کیږي الله زر کوه دې میسج جواب راکړه خاص لکه چې بس مطلب یو کار نه لرم دغه شته زه د تاسو قدر کوم تاسو ما باندې قدرمن یاست خامخا به تاسو ته هغه بیان کوم چې د تاسو ته اسانه جوړ شي ولی پریشانه یاست لمخه د موږ دا کوشش ته چې تاسو پریشانی ختم کړم کله چې هم یاد دا ویډیو مکمل تفصیل وګوره کله اوس تا بیان درته کوم ستا کور والی افغانی ده ته پاکستانی یې ته به څنګه خپل کور والی ته شناختی کارت جوړوي ګوره د پاکستان ته راتګ باندې په قانوني طریقه باندې دا طریقه در سره شته هغې سره باندې هغه ملک پاسپورټ ورسره یوه او د هغه ملک په دې بې فام هېڅ دا دلته برت یې دلته سوی د دې ملک د دې ملک ده باشنده د دې ملک ده سټیزن ده هغه به ورسره او له تاسو دواړو سره به نکاحنامه وي تاسو چې به پاسپورټ آفیس له مرکز اسلام آباد یا په څلورو صوبو کې تاسو ته به فارم اف راځي هغه فارم اف به درته په دغو شیانو په بنیاد تاسو ته میلاو سي فارم اف به واخلئ فارم اف کې به د دغه شي اندراج وسي فارم اف کې یو څو درې څلور خانې دي پنځه خانې دي هغه به ته ډکې کړې چې له دې وجې غواړم ما واده سوی ده په دغه تاریخ م واده سوی ده دا نکاحنامه ده دا پاسپورټ تصویر ده دا د بې فام ده دی دا یې نوم ده دا د پلار نوم ده هغې ته به فارم اف دپاره به ته انټیریر منسټري ته به د تا فارم اف جمع سي فارم اف کې به تا ته لیټر در ایشو سي په لیټر کې به تا ولاړ سي هغه لیټر به یوسي نادره ته نادره به تا ته شناختی کارت تا کور والی ته در جوړوي یوه بله که افغانی یې میړه او دغه یې کور والی یې پاکستانی یې اوس به ته څه کوې ته به بیا دا کوې د پی او سی کارت دپاره ته اپلای کوئ سي ته به د کور والی په بنیاد باندې پی او سی کارت جوړوئ سي کور والی ته که افغان کارت جوړ سوی یې که نه جوړ سوی که جوړ سوی یې هم تا ته د کور والی ته یوه مسله نسته کور والی دواړه کارډو حق لري بیا چې ته دې ته افغاني کارت هم جوړ که چې افغانستان ته تله او راتله دې ته مسله نه او ته دې ته پاکستانی کارت به دې ته نه ورمنسوخه کوي په دې بنیاد باندې د هایکورټ باقاعده غټه فیصله راغله په دې بنیاد چې دا په افغانۍ سره واده کړی ده دغه بنیاد یې نسي ورختمولی لہذا تاسې د خپل پی او سی کارت دپاره په دغه نکاحنامه باندې اپلای کوی سي چې ما کور والی پاکستانی ده د ما بچیان پاکستان کې پیدا سوي دي او د ما ته پی او سی کارت پکار ده پی او سی کارت ته اپلای کوی سي تا ته به در جوړوي په دې بنیاد ستا سره د کور والی او نکاحنامه در سره او تا سره د هغه جي پاسپورټ در سره او تا سره د هغه ملک برث سرټیفیکټ در سره دا یې قانوني طریقه ده پاته اوس د تاسې بچیان به بیا ځان پورې ته خو پی او سی کارت لرې کور والی د شناخته کارت لري د کور والی پورې خپل بچیان رجسټرډ که برث سرټیفیکټ به جوړ سي بې فارم به جوړ سي بیا به شناخته کارت جوړ سي د تا د بچیانو دپاره که دوی ای سی سی کارت در جوړوي هم در جوړوی سي که پاکستان کارت غواړي هغه در دواړه هم در جوړوی سي په یوه ټایم باندې دواړه جوړوی سي بچیانو ته بیا هم نه ده مسله تر څه ټایمه پورې تر 1800 کلو پورې تر 1800 کلو بعد 2200 کلو پورې دی دا حق لري چې دی فیصله وکوي زه افغانی یم که زه پاکستانی یم پلار سره ځم که له مور سره ځم ولې کله کله داسې ناخوشګواره واقع راسي ډایورس هم سي طلاق راسي مابین کې بیا هغه طلاق بعد بچیانو خپله خوښه ده پی او سی کارت پورې ځي که دا ادې پورې ځي ادې سره ځي دا یې ده او بل د چا چې شناختی کارت یو فیملی ور بلاک کړي
د هغو شناختي کارډ بلاکونې غټ له مې وکیلانو سره غټ ترتیب دغه ده چې د ما په سترګو له مخه ګاډیانې به رالې کلي ته کورو ته ګاډیانې به رالې نومونه به یې سې ولیکل دا پلانکی د پلانکی د پلانکی د پلانکي زوی ده ګوتې به په خپله لګولې یو دوه کسان به یې کښېنولي ول د هغو ګوتې به لګېدلې چې تا خپلې ګوتې په خپله لګولې تا باندې دونې سخته وه ما ته د کارډونه را جوړول نن تا ما ته پریشاني جوړه کړې ده چې د تا ګوتې نه دي لګېدلې ګوتې خو تا ظالمه په خپله لګولې فارم به دې راغورځار کړل کلي ته په کورو ته دا فارمان ډک کړي شناختي کارډونه ور جوړ کړو شناختي کارډونه هم دې طریقه ور جوړول ادارې دې تر دغه حاله پورې خسته حالت ادارې د نادره په دې طریقه ور جوړولې نن ته د ما دپاره د پریشاني جوړه کړې ده ډېر داسې خلک شته چې په دغو ادارو کې دننه ناست دي 1978 ریکارډ له ما غواړي له تا یې غواړي له پښتنو یې غواړي په خپله دی دته ستا وایاست 1978 ریکارډ ته پیش کړه په قسم کې پیش کړي د ده سره د 1978 ریکارډ نسته په پنجاب کې ډېر غټ غټ لیډران داسې شته دا ټیم نسته ورته 1978 ریکارډ تېره ما 1978 ریکارډ غواړي دا ظلم ده دا ناروا طریقه ده تا خپلې ادارې له ما سره په دغه طریقه را جوړولې د یوه نوم به دې چاپ سوي لیکو د چا نوم به دې چاپ سوي لیکو زه د هرې علاقې وکیلانو ته دا خواست کوم چې دې دپاره باقاعده ریټ لګول پکار دي بغیر غټو پیسانو بغیر دغه ټینشن ختمول دي فیس روزي روټي د خدای په لاس کې ده هر انسان به خدای ورکوي دا غلط له موږ سره وکړل سول یو وارې فارمان او ګوتې ډکول په خپله کول نن له ما چې د هغو ګوتو او د هغو فنګرز او آل راجي کوي چې دا فنګر د تا نه ده دا فنګر نه شو کېږي دا د پلانکي فنګر ده تا د پلانکي نوم ده په خپله به دې ویل نه ده مسله پلانکي پرې جوړ کړه اخ پسې جوړ کړه اخ پسې جوړ کړه میرا والا ګواه میرا والا ویټنس میرا والا تا تصدیق کوونیوال جوړول دي خو دغه اداره وه نن چې د قانون بدل کو د دغه قانون بدلېدا خو رولز داسې دي چې په زاړه قانون کې به ما سره په زاړه قانون ولاړ شه نوی قانون دې بدل کو په نوي قانون را سره ولاړ شه څه ټایم ستا ما ته کارډ را جوړاوو په هغه ټایم تا له ما څخه د 1978 ریکارډ وغوښت په هغه ټایم تا ته د ریکارډ 1978 نه و ضرورت نن ته ما ته یا د 1978 ریکارډ راښکاره کړه ولې باندې ښکاروي ولې د نوی رول جوړ کړو په زاړه باندې اپلای کوي دا رول د ټول پاکستان لپاره جوړول پکار دی موږ دونه ویده خلک یو موږ سره دونه یو څوک نشته چې د موږ خیرخوا سي او د موږ لیډر جوړ سي او د پښتنو په حق کې اواز پورته کړي د 1978 ریکارډ زه تا ته له کومه خوا راوړم یو دوه درې ته به درته راوړي د ما کور نشته تر اوسه پورې زه په جومپړیانو کې اوسم تر اوسه پورې زه په اوښانو باندې تر اوسه پورې لا په خرو باندې او ټکټرانو کې سفرونه کوم ته له ما د 1978 ریکارډ غواړي زه خو هغه محنتکشه قوم یم چې لاس په چوکو باندې نه سوی درېدلی لاس نه سوی نیولی خواست زه خواستونه وکوم زه خو هغه غیرتمند پښتون قوم یم چې که لږ ده که ډېره ده په خپل محنت یې ګټم که مې دماغ نه دی استعمال کړی دماغ د استعمال کونې یا کار کونې موقع نه ده راکړل سوې خپل لاسو باندې محنت باندې ځان ساتم بچیان ساتم په غیرت یې ساتم په پرده کې ساتم بې پردې مې نه دي کړي نن له ما سره دا ظلم ده غلط را سره کېږي بچیان دي که خپل شناختي کارډ ده که له بل سره جوړ شوی ده د دغو ټولو دپاره کیس کول دي دغو ټولو دپاره هر وکیل ته پکار د کیسونه ورسره وکوي پښتنو ورونو دپاره ریټونه وکوي د هر بار کو ګورم بلوچستان خو ټوټل پښتانه دي کې پی کې ټوټل پښتانه دي او هر ضلع بار لري بار کونسل لري د بار کونسل صدر سیکټري ته پکار دي پښتانه یاست تاسو دې باره کې غور فکر د خپل علاقې وکوي د خپل علاقې له د خلکو سره باید تاسو مخلص سي ریټ ولګوي پای کورټ کې دې باندې په سختي سره په میجورټي سره یو دوه وکیلانو پیشیدا کې نه کاکا خیل صاحب د ډیر شل لګیا د لښ پیسې اخلي ډیر اخلي کورې ودان د پښتنو د پاره لګیا خدا کورې ودان زه شکریا ادا کوم خو د نورو پښتنو ته پکار د وکیلانو ته تاسو لګیا سي د دې د پاره باید تاسو کار وکوي پښتانه رونه پریشان دي ولی تاسو خاموش یاست هر بار کونسل ته پکار ده سله های کورټ سره په دې طریقه باندې بیس کول دي په ریټ جمع کول دي ستله ماجه خوا په کوم بنیاد له ماجه نادره دا شی غواړي دغه نادره وه ما ته یې کارډونه را جوړ کړل نن یې ماجه خوا نوی اډوانس سیسټم باندې دی ما ولې ذلیله کوي اډوانس سیسټم نن تاریخ کې جوړ شو
د نن تاریخ بعد به بیا خبرې سره کوو په هغه طریقه دې اپلای کړي. زه یم ښه یم بد یم لږ تاریخ لرم ډېر تاریخ لرم، زه خواهشمند یم چې ما ته دغه ملک باشندګي راکړل سي، شناختي کارت راکړل سي، بیا سټیټ ریاست عدالت په دې خبره باندې قانوني طور پر غور فکر وکړه زه حقدار یم که نه یم. په ما باندې په پښتون باندې یو اف آی آر نسته، یو جرم مې نه ده کړی، بچیان مې دلته پیدا شوي دي، افغانستان ما ته یو قطره نه ده معلومه. زه به په کومه لاره ورځم چیرې بستوب کوم، ته نن ما بارډر پار کوې، زه اف آی آر نه لرم په ځان باندې، ما په دې ملک دپاره بد کردار نه ده کړی، ما د دې ملک د قانون خلاف نه یم تللی، تا د قانون تا د ادارې په مطابق زه د دې ملک کارډ هولډر جوړ شوی یم. نن ته ما ته ولې پریشاني جوړوې؟ په کار ده چې څونې خوندورې او څونې غټې فیصلې او څونې په حق کې فیصلې وسي او دارنګه فیصلې چې کوم پښتانه دلی طور پر غواړي که ښه دی که بد که ریکارډ غلط نه وي را روان، اف آی آرز په دوی نه وي، وانټډ نه وي، هغو بچیانو ته هغو کوروالی ته هغو پښتنو ته په کار ده چې تاسې شناختي کارډونه ورته جوړ کړئ، په کار ده چې تاسې پی او سی کارډ ورته جوړ کړئ، پی او آر کارډ ورته جوړ کړئ، کوم کوم کارډونه دوی غواړي هغه ترتیب تاسې ورکړئ. زه دا یم چې نسل رنګ زبان په دغه باندې قانون جوړول یا دغه یو کوچنی قوم ته یا غټ قوم ته لا یوه قوم ته یا ایوری ون ایکول ان د یو آف لا داسې لا جوړه کړه چې ټولو د هغه قانون په نظر کې ټولو برابر وي. په کار ده چې دغه دلې پښتانه په پاکستان کې اوسېدنه غواړي، پاکستان کې جایدادونه جوړ کړي دي، پاکستان کې پراپرټیانې دي، په پاکستان کې تا ته الیکشن کې ووټ درکړی ده، په هغو کاډو یې ووټ درکړی ده، بیا به ته هم حساب راکوې د دې شي چې دا ووټ تا ته درغلی ده، دا ووټ تا ته 2 نمبر غلط درغلی ده، دغه به اوس ته هم بیا حساب راکوې. حساب راکوی سي نه سي راکولی. نو چې زه الیکشن مې در سره کړی دا، ووټونه مې در سره کړي دي، اسمبلیانو در سره تللی یم، په ادارو کې در سره لګیا شوی یم، پراپرټیانې مې جوړې کړي دي، بای برث دلته یم، پیدایش مې دلته شوی ده، بچیان مې لوی شوي دي، ودونه مې کړي دي، نن ته ماته پریشاني جوړوې؟ ولې راته جوړوې؟ دا پریشاني باید چې د موږ لیډران په دې شي غور فکر وکړي، که هغه سیاستدانان دي، که هغه په اسمبلیانو کې ناست دي، که هغه په ادارو کې ناست دي، که هغه ګورنمنټ ادارو کې ناست دي، که هغه په غټو عهدو دي که په کمو عهدو دي، یک आवाज کول پکار دي د ریاست د قوم د ادارو ته د عدالت ته د ریکویسټ خواست په هر ترتیب په لمن کوم طرز سیده په هغه طرز باندې د خلکو باندې د انصاف خبر کول پکار دي چې دغه انصاف وسي او د پښتنو دا پریشانی ختم سي. اوس جاتې ځه خو لزانه د شرمېږم دغه ویډیو یا دون میسجان او دون ترتیب سمجي دا څه ختم سي، دا شي سم سي. حق لري چې دوی غواړي دوی ریکارډ خراب نه وي، دلته اوسېدن غواړي، پیدایش دلته شوی ده، ته راته یې زه د 1979 والی په ناس یې راوړې ده، د روس په جنګ کې زه هغه بیرته لږم ومې لږه، ته یو ملک یې، یو ریاست یې، یو آزاد ملک یې، با اختیاره ملک یې، تا سره د ټولو ریکارډ باید وایي، باید ستا در سره ته هغه خلک پیدا که، جان پړتال یې وکړه، هغه خلکو ریکارډ راواخله، هغو له مخې کښېږده، د اسمبلیانو کې کښېږده، عدالت کې کښېږده، ستا دا خلک موږ ته پکار ده، دا خلک موږ بیرته لږو. ولې لږو؟ له هغو څخه هم باید دا ټیم حال شوی وای چې تاسې خو دون وخت له موږ سره تیر کو، تاسې دلته استوب غواړئ که هلته تلل غواړئ، ریکارډ یې سم ده، کاروبار یې هم کړی ده، انویسټمنټ ما په ملک کې ټولو دغو افغانیانو کړی ده، والله که د یو کاروبار په خوند وچلېدو که دا خلک ولاړه. اوس څه حالات د کاروبارو د ملک بټا سیستم دغه در چلوي، دغه لیبر، دغه افغانیان، دغه پښتانه رونه، فیکټري سیستم دی دغه چلوي، پراپرټي سیستم دی دغه چلوي، غټ غټ مالونه دغه چلوي، غټ غټ کاروبارونه دغه چلوي، غټ غټ کنسټرکشن